دا د خدای احسان وګڼئ. نن خلک دنیا پرستۍ سره دومره دنیا پرست شوي دي او دومره عیش پرست شوي دي او دومره د الله نه باغیان شوي دي چې ته یې معاشرې ته وګورې خو چې دا قرآني علم در سره وي نو د دې قرآن مثال د آیین دی. بیا دا تا ته ښایي وګوره ته چې څه ذوتی دې معاشرې ته وګوره دې معاشرې کې څه کېږي. دا خلک په کومه لار روان دی نو ستا د زړه کې به درد پیدا کېږي. نو الله رب العزت فرمایي یو داعی حق ته وایي چې ته کې درد مه راوله، دا خو زما کار دی چاته درسته لار خیم په درسته لارې روان کم او چاته نه خیم نو شیطاني لارو باندې روان شي او په شیطاني لارو باندې شي. نور دا خو د بدو تقدیر دا جانب د الله نه دی. والقدر خیره و شره من الله تعالی. دا زمونږ عقیده د مسلمانانو چې اندازه